ویلکم بیک جی کتونکو څنګه تاسو ته پته ده دغه پروګرام و زمونږ په دغه منظرونو باندې پېښور کې تاسو وکتل چې کم ځای کې کم منظرونه دي هغې کې کمې مسلې دي هغه ټولې تاسو وکتلې دغې نه پس موږ راغلي یو دغه ګردوارو ته چې د دغې سک کمیونټي د دوی کم حالات دي د دوی عبادت په کومو طریقو کېږي دوی ته څه مشکلات دي نو په دغه سلسله کې راغلی ما دلته یو ګردواري ته یو ورور راسره موجود دی وروره خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم نوم دې څه دی او د کوم ځای نه تعلق ساتي جی زما نوم بلبیر سنګ دی زه د دې ګردوارې پایجوګا سنګ خالصه درمک سکول چې کوم یې وایس پرنسپل یم او د دې پایجوګا سنګ ګردوارې چې کوم دی زه جنرال سیکرټري یم زما تعلق چې کوم دی دلته د پېښور نه دی جی جی لږ راته دا ووایه چې کوم دا دلته کې به مختلف قسمه ستاسو به تهوارونه به وي هغه کوم داسې تهوار دی چې تاسو د دې ځای نه ځئ او هغه بل ځای کې مانځئ جی زمونږ په پاکستان کې چې کوم دی دوه غټ تهوارونه یو چې کوم دی د ګورو نانک صاحب چې کوم دی پرکاش ګورپورب دی او یو چې کوم دی ویساکي ده کومه ورځ باندې چې کوم دی زمونږ مذهب سکھ مذهب ته چې کوم دی نوې پہچان په دنیا کې میلاو شوی و دا دوه چې کوم دی زمونږ غټ تهوارونه دي یو چې کوم دی نومبر کې راځي او بل چې کوم دی اپریل کې راځي دا چې کومه ویساکي ده د دې نه علاوه چې کوم دی زموږ دریم غټ تهوار چې کوم دی هغه په همدې ګردوارې د پېښور ګردوارې دلته کې وي بالکل ګردواره پایجوګا سنګ کې مناو کېږي هغه چې کوم دی زموږ لسم پیغمبر ګورو ګوبند سنګ صاحب جی مهاراج چې کوم دی هغې پرکاش ګورپورب دلته مناو کېږي د پوره پاکستان نه چې کوم دی خلک چې کوم کې هندو کمیونټي هم ده سکھ کمیونټي هم ده هغه چې کوم دی را روان په دې 20 جنوري باندې به دلته زموږ دا تهوار مناو کېږي او د ټول پاکستان نه به چې کوم دی هندو او سکھ کمیونټي والا خلک چې کوم دی دې کې شرکت کوي تاسو په پېښور کې د ډېر ټایم نه ژوند کوئ لږ راته ووایئ چې د دغې خلکو باره کې چې دلته ستاسو کوم ژوند کوئ د هغې باره کې تاسو څه مشکلات دلته کې د هغې خلکو نه یا څنګه ژوند د دې خلکو سره ستاسو د ژوند دا څنګه دی لږه رویه راته خپله بیان کړئ چې د هغې خلکو رویه تاسو سره څنګه ده د خدای فضل کرم دی مونږ چې کوم دی دلته 1500 کوره سکھ کمیونټي مونږ دلته د جوګنشاه پېښور کې آباد یو د دې نه علاوه چې کوم دی مخکې زمونږ دا ټوله کمیونټي د دې تعلق چې کوم دی د فاټا سره او چې هغې کې خیبر ایجنسي او کرزی ایجنسي او کرم ایجنسي هلته هم چې کوم د مقامي خلک چې کوم زموږ مسلمانان رونه خویندې دي زموږ سره چې کوم دی ډېر ښایسته رویه وه ډېر په مینه هم چې کوم دی وخت تېر کړی او بیا چې کله زموږ مشران دلته په سن 1980 کې چې کوم دی د کاروبار په سلسله کې پېښور ته چې کوم دی راشفټ شو صرف پېښور ته نه حسن ابدال ته ننکاڼه ته خو موږ چې کوم دا 1500 کوره په دې پېښور کې اوسېږو د خدای فضل کرم دی چې دلته موږ ته ډوفل کېږي نه چې موږ چېرته د نورو خلکو سره اوسېږو داسې راته ښکاري لکه چېرته په یو کور کې چې کوم دی پراته یو که دلته اختر شي نو موږ د مسلمانان رونو سره چې کوم دی په یووالي باندې اختر منا کوو که زموږ یو ګورپورب راشي یا زموږ یو سکھ مذهب تهوار راشي دوی چې کوم دی موږ له په مینه باندې راځي موږ له دلته تاسو هغوی ته څه خاص انویټیشن ورکوئ که هغوی پخپله راځي تاسو سره شریکېږي جی موږ هغې ته انویټیشن هم ورکوو هغې ته چې کله پته ولګي چې زموږ تهوار دی زموږ عزت هم کوي د لارو کوڅو خیال هم ساتي د صفایي خیال هم ساتي زموږ د مذهب چې کوم دی احترام هم کوي او موږ له چې کوم دی چرته میلاو شي د رونو غوندې کې چې کوم دی مبارکباد هم راکوي ډېره مننه ستاسو د ټایم راکولو کتونکو د دغې ورور خبرې تاسو واورېدلې زه به دننه دغې ګردوارې ته دغې کې به چې کوم د دې مشران دی هغوی سره به خبرې کوو د دغې عبادت خبره به کوو چې د دوی عبادت په کومو طریقو کېږي او کومو ورځو باندې کېږي راځئ چې دغه تاسو ته وښیو جي کتونکو دغه ورور راسره موجود ورور خپل پروګرام کې درته هرکلی یم لږ راته خپل نوم وښایه او دلته کې په څه عهده باندې زما نوم ډاکټر جتیندر سنګ دی او سوشل ورکر یم سکھ کمیونټي ریپرزنټیټیو یم ډېره مننه لږ راته د خپل د عبادت طریقه کار باندې ووایه چې تاسو عبادت کوئ نو هغه څنګه طریقه کار تاسو چې سهار کې راځئ یا د عبادت طریقو ټایم څه دی کم ټایم کې وي عبادت چې دی نو بیسیکلی زمونږ دوه ټیمه وي یو سهار نت نیم امرت ویله وي یو چې دی نو شپې شام کې باندې رهراز صاحب وي ټولو نه وختي سهار وختي چې موږ پاسو نو کیس اشناني وکړو پاک صاحب بدن باندې ګردوارې ته چې راشو دلته چپلې مپلې وباسو جوړاګر کې او پاک صاحب بدن باندې دلته کې نت نیم ورته وایي هغه کوو پنځه باندې نت نیمي د ګورو ګرنتھ صاحب پرکاش کېږي 3-4 घंटे چې دی نو دی بیا اسه دیوار پړه کېږي د الله تعالی صفت دی کې بیانېږي بیا دویم دیوان چې نو شپې ټایم کې لګي 4:30 نه 8 پورې هغې کې د شپې باڼې وي رهراز صاحب هغې ته وایي رهراز صاحب ارداس وشي بیا لږ کیرتن د الله تعالی صفت په هغې کې بیان شي او بیا د شپې چې نو 8 بجو پورې سماپت شي بیا دا کم ګورو ګرنتھ صاحب چې دلته کې پروت وي هغه مو ښه صحیح طریقه باندې د دې سواره صاحب خپل یو ځای ته جوړ کړي او هلته کې د دې سواره صاحب وکړو
تقریبا څومره خلک په روزانه راځي دلته کې عبادت لپاره؟ کم از کم نن سبا خو حالات داسې دي چې کرونا ایس او پیز وغیره موږ ډېر خیال ساتو، نو 300-400 پورې کسان راځي، خو د حکومت او د سیفټي او د دې حوالې سره چې دی نو کم از کم 200-300 کسان اوس هم راځي، خو بالکل هغه ایس او پیز فالو کوي. ستاسو په دغه مذهب کې دلته راتلل ګردوارې ته راتلل ضروري دي که په کور کې هم څوک عبادت کول غواړي کور کې هم کولی شي؟ چې کم کسانو مجبوري وي نو هغه کور کې هم هغه کولی شي، خو ګردوارې ته راتګ چې وي دا ضروري وي. زه ګورم څنګه چې ما په سر باندې دې وخت کې دا زیړه کپړه تړلې ده، ستاسو دپاره د زیړ رنګ څومره اهمیت لري؟ دا کیسری کلر چې دی نو دا زمونږ مذهبي او کلر دی او ډېر اهم دی. کم چې زمونږ نشان صاحب وي، کم مونږ نشان صاحب وي نو هغې کې دا کپړه لګي او مذهبي لحاظ سره دې رنګ ته یو ډېر اهمیت حاصل دی. لږ راته دغه ځای د مسلو باره کې ووایه، تاسو ډېر ټایم نه دلته ژوند کوئ، تاسو ته څه مسلې دي دلته؟ د الله تعالی په فضل سره موږ دلته کې قیم پاکستان نه بعد چې اوسېږو نو ډېر امن امان سره اوسېږو. دلته زموږ سره مختلف مذاهب بین المذاهب امنګي کې دی، مسلم مسیحي برادري ده، هندو برادري ده، کیلاش دی او بھائی برادري ده. ډېر ښه تعلق دی زموږ غم ښادۍ کې یو بل سره ټول شریک وو. یو عامه مسله ده او موږ به ورته د بایجوګا سنګ دپاره خاص وو، دې دپاره به یو ریکویسټ کوو چې کم د ګیس مسله ده نن سبا زموږ د ګردواره بایجوګا سنګ چې دا یو تاریخي ګردواره ده او د ټول پښتونخوا نه خلک چې دی نو دلته راځي. اوس ریسنټلی به هم په 20 تاریخ باندې به دلته د ګورو ګوبند سنګ ګورپورب وي، ګورپورب به موږ مناوو. نو په دې حالاتو کې نن سبا موږ دلته سلنډر او لرګي سلنډر ډکو، پین ګیس او یا چې دی نو لرګي استعمالو. نو په دې حوالې سره به موږ اپیل کوو نور د ګورنمنټ کې د الله تعالی په فضل اقلیتو ته ډېر زیات چې څومره هم اقلیت برادري ده نو د هغې ډېر کارونه شوي دي او امید لرو چې مخکې به هم دې نه ښه کارونه کېږي. لږ راته دغې ګردوارې باره کې ووایه، داسې یو تهوار شته چې هغې ته د بهر نه د نورو ځایونو نه نورو علاقو نه خلک راځي او هغه خلک دلته راشي بیا د هغوی دپاره دلته د رهایش څه بندوبست شته تاسو سره؟ بالکل څنګه چې ما تاسو ته پهله وویلو چې 20 تاریخ باندې دلته کم ګورپورب دی نو په 17 تاریخ باندې به دلته کې سری اکند صاحب پاټ هم کېږي، د صرف د پښتونخوا نه آل پاکستان ته سند، بلوچستان، کراچۍ، ننکانا صاحب، لاهور، پنجه صاحب او پښتونخوا ټولو سیمو نه دلته خلک راځي. دلته هغې دپاره ښه باقاعده کمرې دي، پاس لنګر حال دی، هغې کې 24 غنټې لنګر وي او هر قسم سیکیورټي والا دلته ښه ګورنمنټ طرف نه ای ټي پی بي ایویکیوټرس پراپرټي بورډ والا هم خپله ښه ذمهواري نبا کوي. څنګه چې تاسو د لنګر خبره وکړه، دغه لنګر چلی څوک؟ دا لنګر چې دی نو زموږ دلته خپله ګردواره کې ګلوکلګي ترسنګ سبا یو کمیټي ده او هغه چلی خپله ګردواره کې چې کوم کسان دلته کې راځي. څنګه چې تاسو زکات ورکوئ داسې موږ دسوند نو هغه دلته کې بکسه پرته ده، په هغې کې څوک د چا څومره د وسه کېږي 10 روپۍ، 15 روپۍ، 20 روپۍ، 100 روپۍ نو هغه هغې بکسه کې هغه کوي او دغه کمیټۍ والا چې دی نو سهار غرمه ماښام لنګر او دې کې دا نشته چې دا یاره دا صرف د سیک کمیونټي دپاره ده. څومره هم چې بین المذاهب خلک دي هر کمیونټي والا دلته راتلی شي، خو خپل یو طریقه کار دی چې په سر باندې به رومال اچوي، جرابې به وباسي، خپې نسوار سګرټ دا چې دی نو بار بیک دی او اینی ټایم هر یو کس چې وزټ کولی شي عبادت ټایم نه علاوه. تاسو دې وخت کې ډېر خلک ګوري دغه د مشرق په شیشه باندې، هغې خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس مونږ خو دا پیغام ورکول غواړو چې مذهب چې دی نو هر چا دپاره اهمیت لري، خو مذهب نه پهله چې دی نو انسانیت هم ضروري دی. زمونږ چې کم بانی دی ګورنانک دیو جي هغه هم د انسانیت درس ورکړی و. ډېره مننه ستاسو د ټایم راکول کو. حاجي کتونکو څنګه تاسو واورېدل دغه رور سره موږ خبرې وکړلې د دغه ځای د مسایلو. اوس دننه په ګردواره کې ولاړ یم، رور را سره موجود دی. رور خپل پروګرام کې دخل کلی یم، نوم د سیدو دلته په څه وخت باندې ده؟ ډېره مننه، زما نوم بابا ګروپال سنګ دی او زه سیک کمیټي خیبر پښتونخوا ریپرزنټیټیو یم. ډېره مننه ستاسو د ټایم راکولو. لږ راته دا ووایه چې اندازه شته دی په پېښور کې څومره ګردوارې دي؟ په پېښور کې تاریخي خو 2 ګردوارې دي او داسې بې شماره ګردوارې دي پارټیشن نه پهله، ولې چې په پاکستان کې 500 پلس تاریخي ګردوارې دي په مختلف
صوبو کې خو په پېښور کې چې کومې تاریخي ګردوارې دي ایکټیو دي موږ سره ګردواره پایجوګا سنګ چې کوم په دې وخت موږ پکې موجود یو پاشنه غرې کې د ګردواره بیبا سنګ چې دا یو تاریخي ګردواره دي ګردوارې دوه طرفه وي یو ګردواره وي هسټوریکل چې کوم یو بیکګراوند یو تاریخ وي او یو ګردواره ګورسنګ سبا وي ګورسنګ سبا هغه ګردواره وي چې چېرته سکھ کمیونټي پاتې کېږي او خپل مدد آپ کې تحت ځان له ګردواره چې کوم دی جوړه کی او یو ګردواره دا وي چې هغه تاریخ لري نو د دې بایجوګا سنګ ګردواره چې کوم دی 250 کال چې کوم دی تاریخ دی بایجوګا سنګ د دې نوم ځکه دی چې کم زمونږ تاسو اسلام کې وایي چې صحابه کرام نو زمونږ د 10 ګورو ګوبند سنګ صاحب چې کوم دی بایجوګا سنګ صحابه کرام او هغه په یاد کې دا ګردواره جوړه شوې ده او دا چې کوم دی 250 کال تاریخ لري. اندازه تشته چې په پېښور کې سکھ کمیونټي څومره تعداد دی؟ په پېښور کې په دې مالې کې تقریبا 600 پلس فیملیز دي 750 پورې پاپولیشن دی او خیبر پختونخوا کې زموږ 15000 پاپولیشن دی او ټول پاکستان کې 55000 پورې پاپولیشن دی. لکه دغه ګردوارې باره کې چې کوم کې موږ د وخت موجود دلته کم تهوارونه منوي دلته چې څنګه ما تاسو له ویلې په هر یو فیسټیوال چې کم زموږ مذهبي وي هغه دلته کې چې کم دی ډېر ښې طریقې سره سلیبریټ کوي سکھ کمیونټي خو د دې ګردوارې چې څنګه ما تاسو له ویلې چې زموږ کم 10 ګورو دی ګورو ګوبند سنګ صاحب هغه بډې د په 20 جنوري باندې هغه چې کم د دې ګردوارې کې ډېر دوم دام او په جوش او په ښې طریقې باندې سلیبریټ کیږي خو د بدقسمته د پیر لا کرونا د شاید چې هغه شانتي تیاریانې مونږ نه دي نیولې چې څنګه هر کال وي نو په دې ګردوارې کې چې کم دی ګورو ګرانت صاحب چې کم زموږ هولي بوک ته هغه چې کم پرکاش دهاړه د هغه ډېر ښې طریقې سره منا کیږي بابا ګورو نانک جنم دین دلته منا کیږي چې کم هر یو پروګرام وي هغه دلته وي خو د ټول نه مین چې کم درې فیسټیوال دی هغه دا چې کم تاسو له ویلي دې کې نور خلک انوایټ وي لکه مسلم شو یا دا نور نان مسلم چې کوم نور خلک دي هغه هم انوایټ هغه راځي دلته بیسیکلی چې څنګه مطلب ګردوارې مطلب دا دی چې د الله کور نو دې کې چې کله د الله کور شي کنه نو هغه ل بیا هر یو کس راځي نو زموږ چې څومره تاریخي ګردوارې وي هغه سلور دروازې وي د سلور دروازو نه مقصد دا دی چې دلته سکھ قوم خو عبادت کولی شي خو کده دینه هټ کې سلور نور مذهبونه وي عام دلته راتلی شي خپل عقیده په مطابق خپل عبادت چې کم دی کولی شي ګردواره د سکھ قوم د پاره نه ده پورا چې څومره د الله تعالی مخلوق ته پیداوار دی انسانیت ته نو دله چې کم دی دلته اجازه شته او زموږ چې کم دی د مذهب نه زیات چې کم سبق ته هغه ګورو نانک د انسانیت ورکړی دی نو ګردوارې له هر مذهب والا راتلی شي خو نن سبا سکیورټي پرپز دی هغه په وجه لګ ډیره خیبر پختونخوا کې سختی ده او که تاسو حسن ابدال ګوري لاهور کې شای کلی سره مخامخ ګردواره ډیره صاحب ګوري ننکانه صاحب کې څومره ګردوارې دي کرتارپور صاحب ګوري نو تاسو د ورځې هلته چې کم دی تاسو لا په پته لګي چې څومره ویزیټر راځي د ورځې او د هغو څومره انټري کیږي او هغې له هېڅ قسم پرابلم نه وي بشرط دا چې بهر یاتریز نه وي راغلي یا څه مذهبي فیسټیول نه وي او په مذهبي فیسټیول کې چې کم د انټرفیت هارموني دپاره موږ مختلف مذاهب چې کم سربراهګان وي هغو له موږ دعوت ورکوو چې هغه راشي دلته او موږ سره چې کم دی د زموږ مذهبي اکټیویټي کې چې کم دی شرکت وکړي. لږ راته دغه باره کې ووایه چې کومه دا واقعه شی او هغې نه پس تاسو ته دغه ځای کې د خپل ځان کې څه داسې بدلاو محسوسېږي د خلکو رویه تاسو سره څنګه وه؟ بالکل دا پنجاب کې 3 جولای باندې چې کوم واقعه شوې وه هغه چې کله واقعه وشوله پنجاب کې نو یقینا دا غم د سکھ قوم نه او د په پاکستان کې د سیکانو سره پیله لویه حادثه وشوه چې په یو ټایم باندې په هغې کې زموږ 26 کسان چې کم دي او هغې کې 22 شهید شوي او چې کم دی په هغې کې زخمي او دوه چې کم دی مسلم کمیونټي والا یو ډریور او یو کنډکټر او ټوټل 28 کسان او چې کم غم په هغه وخت باندې موږ نه شو لیدی او د دې خلکو پیار خلوص مینه محبت چې کم زموږ هغه غم هغه زموږ کم شو او دا موږ سره شانه بشانه ودرېدل ال علاقه چې کم دا موږ سره ودرېدل داسې یو مذهب نه دی پاتې شوي چې هغې خلک موږ سره نه وي راغلي داسې یو سیاسي ګوند نه دی پاتې شوی سیول سوسایټي هر قسم خلک چې کم دی راغل ستاسو میډیا مارګري چې چېرته خپله ډیوټي کوله هلته زموږ په غم کې برابر چې کم دی شریک وکړه هغه پولیس وکړه هغه میډیا یو داسې خلک نه و چې زموږ په غم کې زموږ سره چې کم دی شریک نو او زموږ غم چې کم دی په دې واقعې باندې کم شو نو موږ چې کم دی شکریا ادا کوو چې دلته چې کم دی زموږ غم خوشحالي چې کم دی شریکه ده او زه به دا ووایم چې زموږ تقریبا 35,000 سکھ کمیونټي پاپولیشن خیبر ورکزی کورم نه بلونګ کوي او تر هلته چې کوم اف سی آر قانون تر نن پورې هغې د هغې وایلیشن هم نه دی کړی بیا د 40 سال نه چې کوم دی زموږ کمیونټي پېښور کې پاتې کېږي زموږ هېڅ قسم جګړه
FIR یا خپلو کې داسې څه ټکراو نه دی راغلی. نو د دې نه چې کم دی د سیک قوم چې کم د امن او محبت د هغه هم ظاهر کیږي او موږ هم خلکو سره ښه مینه ورورولي ساتو هغه موږ سره ساتي. نو دا قسم ایشو دلته زموږ نشته. د څنګه چې تاسو ویل چې موږ سره د خلکو رویه سمه نه زه په خپله باندې تلو ما چې کله د کتونکو د کرتارپور اوپننګ کېدو د اوپننګ سرمني وه هغې کې عمران خان صاحب هم راغلی د انډیا نه هم ډېر خلک داسې اکټران هم راغلي زه په خپله هم تللی موږ هلته راپورټینګ کړی موږ کتلی چې د هغه ځای خلک د دغه خلکو ته انتهایي خوشحاله او د هغوی د ویلکم دپاره د هغه ځای رهایشي خلک هم تلي او هغوی د هغې ډېر زیات خیال ساتلو ډېر زیات. لږ راته سر تاسو دا مو ووایه چې کوم ستاسو دا ماشومان دي دلته سکول ته ځي د هغوی دپاره څه بیل سکول سیسټم نه یې که نه هم زموږ ټول یو شانتي یو سکول ته ځي؟ بالکل زموږ چې کوم دی خپل کمیونټي د باره هم سکول شته خو په هغې کې هم ټول سټاف مسلم دی او چې کوم زموږ سکول دی په هغې کې څلورو مذهبونو ماشومان دي او زموږ کمیونټي چې کوم دی مطلب هر سکول تللی شي. زما خپله سبق چې کوم دی میټرک پورې د یو سرکاري سکول هم د دې علاقې نه دی نو دا قسم هېڅ قسم داسې ایشو نشته او مطلب دلته آس پاس چې څومره سکولونه دي زموږ ماشومان او دا خلک پکې چې کم دي تعلیم کوي خو د بدقسمتۍ سره زموږ د 3-4 پیډیز چې کم ده هغه په فاټه کې د ایجوکیشن نه محروم شوي چې هلته دا قسم فیسیلیټي نه وه. اوس چې حالات هلته کشیده شو نو موږ خوشحاله یو سایټ له چې زموږ کم آنے والے فیوچرز دي ماشومان دي هغو ایجوکیشن ادارو له راغلي یونیورسټي کالج پورې راورسېدل او ذاتي زما هم دا کوشش دی چې زما کمیونټي چې کم دی په معیشت کې د پاکستان کې ډېر اهم رول پلی کوي خو زما ذاتي دا کوشش ته زموږ ټولې کمیټي چې زموږ کمیونټي چې کم دی د تعلیم طرف راشي هغه میډیا او چې کم هر یو قسم ډپارټمنټ وي چې په هغې کې خپل رول پلی کړي چې خلکو له پته ولګېږي چې سیک قوم چې کم دی نه صرف په تجارت کې یا په معیشت کې ډېر رول دی چې د پاکستان په هر ډپارټمنټ کې چې کم دی هغه خپله حصه واخلي. لږ راته تاسو ووایئ څنګه چې تاسو خبر وکړه زموږ ماشومان یا چې تاسو یې کوم تاسو ته دلته کې څه مسله نشته وخت هم ټول یو ښه تېرېږي لږ د دغې زنانو باره کې ستاسو زنانه دلته څنګه فیل کوي هغوی ته اوسه پورې داسې څه مسلې خو راغلي دي مخې ته؟ زموږ په مذهب کې چې کم د میل فیمیل چې کم د ایکول رایټس دی او تاسو په دې وخت باندې ګورئ چې د ورځې زموږ دلته عبادت وي هغه فیمیل ټولې ډیوټیانې کوي د شپې چې کم دی هغه سړي کوي نو د فیمیل چې کم دی مذهبي لیول سره هیڅ قسم ایشو زموږ نشته. خو ما چې څنګه پیله خبره وکړله چې زموږ ټول کلچر چې کم دی هغه د فاټه دی د قبایلي کلچر ټول موږ اډاپټ کړی دی نو هغې په وجه لږ هغه ستر پرده شته او هغې زه په رهایش په وجه باندې ایجوکیشن هغوی د عبادت دغه به هم بیلي ځای به هم بیل وي؟ نه ګردوارې کې چې کم دی میل فیمیل چې کم دی هغه دواړه راتلی شي دلته دا کانسیپټ نشته یو سایډ له فیمیل کینی یو سایډ له میل کینی ګردوارې له ټولې راتلی شي داسې صحیح شو نشته. او د هغوی دلته کې د عبادت څه طریقه کاري هغوی داسې څه تهوار چې دلته کې خاص طور باندې اوس په دې ورځو کې مناویږي؟ په 20 جنوري باندې ګورو ګوبند سنګ صاحب برډے سلیبریټ کیږي او دې کې چې کم د میل فیمیل ټول چې کم د حصه اخلي او که د فیمیل خبره په سیک مذهب کې وشي نو زموږ د ټولو نه غټ ارګنایزیشن یا کمیټي چې کم د هغه شرونی ګردواره پربندک کمیټي ده په پوره ورلډ کې او هغې چې کم پریزیډنټ ته هغه چې کم د مطلب فیمیل د بی بی جاګیر کور هغه یو ځل نه 3 ځلې چې کم دی هغه د هغې ځای چې کم دی پریزیډنټ جوړه شوه 3 سال یا 4 سال د هغې ټایم وي نو د دې نه د دې ظاهر کېږي چې سیک قوم خپل فیمیل له چې کم دی برابر رایټ ورکوي که زموږ میل فیمیل واده وي نو داسې نه لګي چې د هلک واده دی که جینۍ واده دی برابر رسمات چې کم د هلک میندې یا دیگر نور داسې پروګرامات یا اکټیویټي وي نو هغه د فیمیل هم وي. دغې واقعې نه پس د حکومت تاسو سره رویه څنګه ده هغوی نه څه غوښتنه لرئ؟ داسې ده چې واقعا پنجاب کې شوې وه موږ د خیبر پښتونخوا د ګورنمنټ ډېر زیات شکرګزار یو چې په ډېر کم ټایم کې چې کم د هغې خلکو له چې کم 5 لاک روپۍ چې کم شهید وو هغې دپاره میلاو شو چې کم خلک زخمي وو هغې له 1 لاک روپۍ ورکړلې نو همدغه شانتې ګردوارې نه چې څه هیلپ هغو سره کېدو د خپلې کمیونټي سره وشوې او د فرسټ ټایم چې کم دی د خان صاحب چې کم ګورنمنټ دی هغې نه موږ ډېر زیات په دې خوشحال یو چې په دې ګورنمنټ کې کافي چې کم دی مندرونه ګردوارې چې کم دی کولاو شوی ماینورټي له ډېر زیات توجه ورکړې دی او فرسټ ټایم چې کم دی هر ډسټرکټ کې د ډي سي په لیول د هغو کمیټي جوړه شوه د هغو ایشو هغو مسلې مسایل چې کم دی ډي سي کمشنر سره چې کم دی هغه دغه کېږي همدغه شانتې هغو پی ټي آی کې خپل چې کم د ماینورټي وینګ یې جوړ کړو فرسټ ټایم کمیشن جوړ شو کرتارپور واقعه تاسو له مخامخ ته چې دنیا له یو څومره ښه میسج لاړلو نو زه دا وایم چې دا ګردوارې یا د چې کم ورثه ده دا د سکھ یا د هندو یا د کرسچن نه ده دا د پاکستان ده او که دلته امن وي او د دې ځای نه یو ښه میسج ځي نو زموږ د ټولو چې کم دی ذمہداري جوړیږي چې د پاکستان نه یو ښه میسج ورکو او یو ښه طریقې سره چې کم دی ورکو نو په دې باندې نه صرف د پاکستان سکھ کمیونټي د دې ګورنمنټ نه خوشحاله ده بلکې په پوره ورلډ کې چې کم دی خان صاحب
چې کم دی هغې نه د سیک کمیونټي خوشحاله ده په دې وجه چې هغه ماینورټي له دې ګورنمنټ کې ډېر زیات توجه ورکړه. باقي مهنګۍ خو شته دی لږ ډېر نو هغه زمونږ دپاره همدا ټول یو شان دپاره ده هغه ټولو دپاره ده. خو په دې ګورنمنټ کې چې کم د سیک قوم ډېر زیات خوشحال دی، نه صرف سیک بلکې هندو کرسچن په کویټه کې ګردواره کولاو شوه او همدغه شان دی چې کم د مندر کولاو شو، سند کې کولاو شو، کټاسرات چې کم د کولاو شو، دلته چې کم د مطلب پېښور کې مندرونه کافي کولاو شو، هغې کې چې کم د کار وغیره روان دی. او مزید چې کم دی دلته یو 5 تیرت دی هندو یو تاریخي مندر دی انقریب په هغې باندې کار شروع شوی دی چې هغې دپاره څه وشي. همدغه شانتې اسلام آباد کې کومه ایشو وه د مندر هغې هم اجازت میلاو شو چې تاسو خپلو پیسو باندې جوړ کړئ، څه مسله نشته او هغې اجازت هم میلاو شو. نو دا یو ښه میسج دی او یو ښه دغه ځای چې دلته ازادي ده. بعض اوقات که دلته حالات داسې شي نو هغه د ټولو دپاره وي، صرف د ماینورټي دپاره نه وي او د ماینورټي په نسبت ماجورټي لا کافي نقصان شوی دی. سر لږ راته دغې باره کې ووایه چې کوم دغه مخامخ دا نشان لګېدلی دي ته څه نوم وایي او دا ستاسو دپاره مذهب کې څومره اهمیت لري؟ جی بالکل دا چې کوم د دې له کونکار وایي چې کوم زموږ هولي بک دی ګورو ګرنث صاحب په دې کې پهله دا لیکلی دی کونکار چې د کم مطلب دی الله ایک ہے. بیا د دې سره خوا کې چې کم د کنډه صاحب ده برکه تاسو ګورئ چې کم زموږ مذهبي پلیک دی په دې باندې دا ګردوارې باندې لګېدلي دا د مهاراجا رنجیت سنګ په دور کې چې کم د نشان صاحب یا مذهبي پلیک لګېدلی او دا د ګردوارې عکاسي کوي چې دا ګردواره ده. په دې باندې کومه چې کنډه ده دا د سیک مذهبي لوګو ده او دا چې کم دی مطلب د سیک پہچان کوي چې دلته کې چې کم دی ګردواره ده. بیا تاسو کتل چې په دې پلې کې مختلف کرپان اور تیر اور دیگر دا قسم ششتر چې کم دی دلته کې دي. نو چې کم د سیک 10وی ګورو ګوبند سنگھ صاحب هغې چې کم دی دا شی نه ډېر زیات خوښول په سیک مذهب کې چې کم دی د ډېر زیات اهمیت دی. او زمونږ چې کم دا آرټس دي ماشومان چې کم دی ګد کا کوي تاسو په سوشل میډیا باندې وګورئ نو مختلف زمونږ مذهبي یو کلچر یو پارټس دی چې دو چې کم د تیر کمان یا تلوار چلانه چې کم د زده کړي. نو په دې کې د ګورو ګوبند سنگھ صاحب د پسندیده تلوار او دا قسم ګد کا نو دا هغې وخت نه دی. او سیک قوم چې کم دی کوشش کوي چې خپلو ماشومانو له خپل کلچر وښیي. او په دې ځای کې په ګردوارې کې د دې د کېښودو نه مقصد دا دی چې زمونږ کم فیوچرز وي کم ماشومان وي هغو مذهب زده کړه ترې وکړي، هغه همدغه شانتې کوېسچن وکړي چې څنګه تاسو وکړو چې د دې دلته اهمیت څه دی یا دا دې ځای کې ولې پراته دي چې هغه ته خپل زده کړه وکړي. زموږ کوشش دا وي چې موږ خپل سیک مذهب له چې کم دی خپل مذهبي لیول سره شی نه وښیو او هلته پریکټیکلي چې کم دی دی کوري او زده کړه وکړي. یو کس په کور کې ناست دی او هغه ستاسو کتاب کتل غواړي نو هغوی دپاره هغه په کومو ژبو کې اویلیبل دي چې هغه ستاسو د باره کې مذهب باره کې ځان پوهول غواړي هغه څه نومونه شته؟ زموږ چې کوم دی ګورو ګرنث صاحب چې کوم دی هغه په سوشل میډیا باندې اویلیبل دی په هر مذهب کې چې کوم دی شته دی. په فیسبوک باندې په لیسټرول باندې سیک ورډز تاسو کولاو کوي په هغې کې چې کوم سیک 10 ګورو دی پیغمبرز دی هغې باره کې سیک مذهب کې کم قسم کوېسچنز وي هغه کم قسم څه لیدل غواړي هغه بالکل اویلیبل دی. په پاکستان کې بدقسمتۍ سره زموږ داسې لایبرري وغیره نشته. زموږ فیوچرز کې کوشش دی چې کرتارپور کې یا داسې کم میوزیم کېږي چې په هغې کې موږ خپل تاریخ خپل هسټري کېږدو او دا قسم چې کم دی په سوشل میډیا نن سبا هر یو شی چې کم دی اویلیبل دی. لږ راته دغه خپل دغه باره کې ووایه چې کوم ستاسو چې کوم د مړي وشي هغوی سره بیا تاسو څه کوئ؟ په سیک مذهب کې چې کم دی مطلب دا دی چې تاسو ښخول هم کولی شي هغه سوځول هم شي او اټه غوندې کې دریا وي هغې کې جل پروان هم کولی شي. او شورونه مونږ مشرانو چې کم دی مطلب هغه دفنانه یا جلانه کوي. په سیک مذهب دا عقیده ده چې انسان چې کم دی 5 شیانو نه جوړ دی چې هغې کې چې کم دی مطلب هوا، پانی، آگ، میټي اور الله تعالی چې کم روح یا مونږ جیات ما وایو دا 5 شیانو نه جوړ دی چې کله د انسان نه جیات ما لاړ شي 4 شیانو باندې مشتمل باډي پاتې شي نو هغه که تاسو ښخ کوئ که هغه تاسو وسوځوئ په هغې 4 شیانو باندې ختمیږي. او زموږ دا عقیده ده آخري کې که اینډ کې چا نه تپوس کېږي هغه روح جیات معنی به کېږي. نو دلته دنیا یو رواج دی دلته رشتې ناتې شته اخر کې دا رشتې ناتې نشته نو زموږ چې کوم عملنامه هغه چې کم دی مطلب زموږ روح به چې کم دی هغه اجازت ورکوي. نو ستاسو د سوځولو لپاره دلته څه انتظامات شته؟ دلته چې کم دی په اټک کې شمشان ګاډ کې هم شته، پېښور کې هم زموږ کوشش شروع دی چې دلته کې مو شي، باډه کې هم شته دی او پېښور کې زموږ ګورنمنټ سره په هغې باندې خبرې روانې دي. کافي فنډ هم کېښودلی دی خو اخیستو کې لږ ډېر ایشو وي په هغې باندې زموږ چې کم دی کوټ کې هغې سره کیس کېږي. خو دا دی چې لیګل طریقې سره چې کم دی ګورنمنټ طرف نه څه پرابلم نشته او اغستو کې هغه چې سیکشن 4-5 اخلي هغې کې لږ ډېر مسلې دي نو انشاءالله هغه به هم ډېر زر چې کم دی پېښور کې وشي.
ډېره مننه ستاسو د ټایم راکولو کتونکو دغه سره موږ خبرې وکړې دغه ورور سره د دغې نه موږ د دغې عبادت خبرې هم وکړلې بلکې د دغه شمشان ګاټ باره کې چې کوم د دوی دا مړي وشي دغه په کومو طریقو باندې دغې دفناول کېږي دوی وایي چې موږ دغه دفناولې هم شو دغه موږ سوځولې هم شو دغه په کوواټ کې د دوی ځای دی کتونکو زموږ دغه پروګرام چې کوم تاسو ته موږ شروع کړو دغه کې تاسو ته موږ د پېښور مندرونه وښول چې دغه کم ځای کې دغه مندرونه دغه کې عبادت په کومو طریقو کېږي د هغې نه پس موږ راغلو تاسو ته موږ دغه ګردوارې وښولې هغې کې موږ تاسو ته دغه عبادت هم وښولو چې دغه عبادت په کومو طریقو کېږي او کم ټایم کې کېږي کتونکو زموږ د پروګرام ټایم ختم دی ماله او ریاض د اجازت ورکړئ د الله په امان